عرض سلام و محبت خدمت شما بیننده عزیز برنامه اختصاصی روز نوروز از تلویزیون کابل نیوز. خدمتتان عرض کنم که روز نوروز و سال 1397 هجری شمسی را خدمت شما و هموطنان عزیز خود تبریک تهنیت میگم. آغاز سال آغاز خوشی و خوشحالی است و آغاز یک زندگی نوین است. همونطور که آریایی‌ها در گذشته هم از سالهایی که به ما آثار باقی مانده از 6000 سال قبل در مغاره‌های آق‌قفراک و در سلسله دامنه‌های هندوکش مردم ما قبل از این سالها هم میتونستن تحویل سال بدانن و به اساس همون طبیعت که افغانستان در خط استوایی قرار داشت اول همه روز جدید و سال نو بود. به این خاطر ما این سال بسیار ارج میگذاریم و آغاز هر روز بر شما تهنیت میگیم به خاطر شادمانی روز نوروز و آغاز سال 1397. میمانان برازنده خوب افغان خود داریم از جمله استاد نجیب الله منل، دوست بسیار خوبم و شخصیت فرهنگی و وارسته افغانستان. اونا رو دعوت کردیم. ازشون تشکر میکنم که در این محفل یا در این گفتشون با ما هستن. سال نوتان مبارک باشه جناب منل صاحب. ما این سال به شما و به همه همکارای فرهنگی ما و بعداً به تمام ملت افغانستان تبریک تهنیت میگم. پیامد از این سال شما چی گونه میدین؟ اول یک پیام کوتاهی در این مورد بتین، بعدا میریم به گذشته. من تنویر صاحب تاسو ته او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته او خپل ټولو ملګرو دوستانو خپلوانو یارانو ته د نوي کال مبارکي وایم. او هیله مې دا ده چې دا کال د سولې کال واوسي، دا کال د افغانستان لپاره د یو بدلون کال واوسي او د افغانستان د 40 کلنې ناخوالې چې مونږ شاهدان یو او زمونږ ځواني ویوړله د نورو ټول ژوند په دې 40 کالو کې تیر شو په جنګونو کې په ناخوالو کې. هیله مې دا ده چې دغه کال د یو نوي فصل پیل وسی او په همدې هیله به نننۍ خبرې پیل کړو. شما انشاءالله با می امیدواری که دارین که همه ملت ما این امیدواری رو دارن، آغاز سال با پیام صلح ما پیشکش میکنیم. امیدوار هستیم که تمام مردم افغانستان در هر جهت که هستن بتونن صلح را من حیث یک نماد و یک سمبل آزادی و توسعه در افغانستان بدانن و ما شما بتونیم یک زندگی مرفه را بازم پیریزی کنیم. جناب منل صاحب، شما آگاه هستین که جشن نوروز جشن آریایی هاست و آریایی ها از هزاران سال قبل این مسئله را در همه مناطق افغانستان باستان برگزار میکردن. از دیدگاه شما این سال چطور از لحاظ طبیعی یک آشتی بین انسان ها و طبیعت بوده و آغاز سال بوده؟ دیدگاه شما در این مورد چی خواهد باشه؟ اول تنویر صاحب، دا جشن به یوازې آریایانو پورې نه محدوده و. بله. فکر کوم چې د کال بدلیدل د هغې ورځې نه چې خدای د ځمکه پیدا کړې ده په همدغه منوال را روان دی او د انسان د پیدا کېدو نه مخکې هم همدغسې و. درسته. نو د ټول نړۍ انسانان په هر ځای کې چې دي په یو ډول نه یو ډول د نوروز او د حمل د لومړۍ نیټې سره او د میزان د لومړۍ نیټې سره چې په دواړو کې د شپې او ورځې تعادل رامنځته کېږي آشنا دي. درست. مونږ د آریایي تمدن چې کومې نښې لرو، تاریخي نښې کمې دي، اسطوروي نښې زیاتې دي، مګر په مقابل کې په ځینو نور ځایونو کې لکه په منځني ختیځ کې د تاریخي نښې هم لرو. اول ته هم د کال تقسیم، د کال
د ورځو پیژندنه او د کال د ورځو شمیر تقویم جوړول د اور په حوزه کې او په منځني ختیځ کې یو معروف کار او خلک ورسره آشنا وو. که د دې اخوا ورشو د اتلانتیک بحر نه اخوا ته په امریکا کې چې هغه وخت کې نو لاتین امریکا نه وه، په هغه وخت کې سپین امریکا نه وه، په هغه وخت کې دغه یو د ځمکې یوه ټوټه وه. اول ته انسانان آباد وو، دغو انسانانو هم د کال د فصلونو په اساس باندې خپل تقویم رغولی و او ځان ورسره عیار کړی و. نو دا د فطرت یو جشن دی. بله. او انسان د فطرت یو برخه ده. بله. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه د نوي کال راتګ او د نوي کال په درشل کې د جوي حالاتو بدلیدل هغه څه دي چې خدای پاک په خپل کتاب کې هم هغې ته خپل آیات ویلي دي. دا د هغه نښې دي چې موږ د هغه په قدرت پوه شو، چې موږ د هغه په خیر غوښتنه باندې پوه شو او د هغه په مینه باندې پوه شو د انسانانو او د بشریت او د خپل مخلوق سره لري. درست است. ولی جشن نوروز غالبا در این خط استوایی که افغانستان باستان قرار داشت که تمام کشورهای حوزه‌ای را در بر میگیره، اینا به عنوان آغاز سال تجلیل میکنن. در دیگه جاها به عنوان آمدن موسم بهار تجلیل میشه ولی به عنوان سال نمیشه. و یا جشن نوروز در آسیای میانه و بخصوص افغانستان و ایران امروزی، کردستان و ترکیه و در این مناطق زیادتر پیریزی میشد. به نظر من آیا این کار، این ابتکار عمل و این جشن با مو عنعناتی که وجود داره، این یک برای زندگی خاص نیست که نوروز نسبت به دیگه جاهای دنیا خوب تجلیل میکنن؟ په دې کې شک نشته. او د همدې خاطره هغه هیوادونه چې د نوروز میله د بشر د فرهنګي میراثونو په ډله کې ثبت کړله، هغه هیوادونه دي چې د مدیترانې نه نیولې تر پامیره پورې او د منځنۍ اسیا نه نیولې تر سند پورې د ټولې ساحې ورک شامل دي. نو د دغه هیوادونو لخوا د نوروز جشن د نوي کال د جشن په حیث مبخي او د یوې عنعنوي میلې په حیث د یو لوی بشري میعاد په حیث فکر کوم چې د دې ټولنې خاصه ده. اوس دا د پراخه ساحه ده، ډېره پراخه ساحه ده. یعنې ما عرض وکړه د مدیترانې نیول تر پامیره او د منځنۍ اسیا نه تر اباسین پورې دا ساحه ډېره پراخه ساحه ده. خو د دې ترڅنګ اوس دنیا بدله شوې ده. نن که تاسو یوازې افغانان وګورئ، شاید په دنیا کې 2-3 هېواد داسې پیدا کړي چې افغانان پکې نه وي، هغه هم که پیدا شي، همدغسې نور خلک هم دي. نو نن زه فکر کوم چې د نوروز جشن د نړۍ جشن دی، په پراخه پیمانه یا په یو کمه پیمانه دا په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي او په دې خاطر دا یو د خوشحالۍ موقع ده چې باید استفاده ترې وشي. هدف من این بود که درست است که نوروز در سراسر دنیا از طرف یونسکو هم به عنوان یک روز رسمی و روز تاریخی شناخته شده، ولی آغاز از این بازم از دوره آریایی بود. به خصوص در متن که اینجا هست میگن جشن نوروز را آریایی ها سرلوحه بازگشت به خویشتن و اصل فطرت انسانی میدانستند و به این خاطر میگفتن که در این وقت باید تمام کدورت ها، سیایی ها، کینه ها، حسادت ها همه از بین بره و بالاخره ما آشتی کنیم با تمام انسان ها در مجموع. در روز مسائل رنگ و زبان یگپا نبود، یعنی با هم انسان ها باید ما آشتی داشته باشیم و به این خاطر این روز نوروز ماندن که به این عقیده بودن که در آغاز روز که وقتی که صبح میشه عقیدام داشتن که باید در اون وقت اولین کاری که میکنن که از خواب برمیخیزن یک ذره شکر یا یک چیز شیرین بخورن یا عسل بخورن و بعد وجود خود که شستشو میکنن با روغن زیتون بشوین تا اینا از همه چیز مبرا باشن و پاک
این روز تجلیل کنن. همچنان آریایی‌ها به این اعتقاد بدن مثل که شما هم گفتین که امروز روز اعتدال است و در روز اعتدال یعنی تمام بلاها از انسان به عقیده که داشتن دور میشه و در این روز هر چوب خشک سبز میشه. به این خاطر میگن که روز نو یعنی روز نوین و در این روز هر شخص به خاطر تبرک از این باید جو میکاشت و او سبز میشد که تا هنوز ما رسم و رواج سمنک داریم که پختن از او بود و در تشتای بزرگ از او استفاده میکردن. خب این رسم و رواج در دیگه مناطق وجود نداشت ولی از ترکیه تا هند در این بخش این بسیار خوب تجلیل میشه و هنوز هم تجلیل میشه. حالا که مردم ما در تمام دنیا از نوروز تجلیل میکنن این هنوز خوب است ولی آغاز از این خو بازم در دوره که مدنیت و شناختن گندم و یک مدنیت ابتدایی که در او ساحه بود با وجود آمده که یا یکی از افتخارات تاریخی ما شما میشه. بده که شک نشته بله زمونږ تاریخي افتخارات دي او زمونږ د جغرافیې مشخصه ده. بله د علمي لحاظه بله چې یو څه د خپل مسلک تم راوګرځم. بله د غنمو تاریخچه بله د افغانستان غرونو ته راځي. بله یعنی غنم لومړی په دغه سیمه کې پیدا شوي دي وده یې کړې ده او د دې نه دنیا ته خپاره شوي دي. درست. اوس که موږ د ډوډۍ استعمال په ټوله نړۍ کې لرو منشأ یې همدغه د افغانستان غرونه دي. نو دا دغه جغرافیې یوه مشخصه ده. د دې ترڅنګ د کال د ورځې بدلیدل طبعا دا د یو علم په اساس کېږي. هر سړی دا په خپل شخصي ژوندانه کې نشي تجربه کولی. دا یو پوهه غواړي یو حساب غواړي یو نظم غواړي چې دا هم په دې سیمه کې موجود و مګر د دې ترڅنګ په طبیعي ژوندانه کې په عادي ژوندانه کې موږ د دغه بدلون د ظواهر لرو چې د نیالګیو ښودل دي. په افغانستان کې که سړی د افغانستان جغرافیې ته وګوري نو د هود د اول نه ثور تر اولې پورې په دغه شپو کې د نیالګیو کرلو وخت دی. دا په دې معنا ده چې که سیمه ګرمه وي لږ مخکې که سیمه سړی لږ وروسته مګر د همدغې وخت شاوخوا نیالګي کرل کېږي او د یو نوې ودې د نوې پراختیا دپاره آمادګي نیول کېږي. د بل لوري که طبیعت ته تاسې وګورئ په لوی غرو د خدای نظر دی په سرې واورې وروي پای ګلونه. دا هم د دې سیمې یوه خاصه ده چې د غره په سر واورې پرتې او لاندې ګلونه ټوکېږي او دغه ګلونه هم همدغه د نوروز شاوخوا ټوکېږي. که تاسې د ریدي ګل وګورئ که تاسې غاټول وګورئ همدغه د هود د شلمې او د حمل د لسمې ترمنځ په دغه شپو کې ټوکېږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې دا سیمه د نوروز سره د نوي کال سره او د پسرلي سره تړلې ده او د دې سیمې مذهبونه چې په دې کې تیر شوي دي که تاسې میتري مذهبونه وګورئ که هغې پسې زردشتي مذهب وګورئ یا نور مذاهب وګورئ په دغه مذاهبو کې جالبه خبره ده چې د اعتدال اصل ښه ویل ښه ګڼل او ښه کول د دغې سیمې د خلکو هغه مذهبي ریښه ده. که هر مذهب یې درلوده دا درې اصله پکې وو او نن هم موږ هم دغه درې اصلو ته ضرورت لرو. ښه ویل ښه کول او ښه ګڼل فکر کوم چې دا هغه څه دي چې موږ نن هم ورته ضرورت لرو چې په دې اصول باندې ځان برابر کړو. در مسائل مذهبی هم اگر دیده شود نوروز به عنوان یک روز تاریخ طبیعت آغاز سال است ولی هر دینی که در این سرزمین جایگاه خود پیدا کرد و آمد و اشاعه شد و بین مردم جای گرفت باز هم به اساس
اما آغاز سال و دین اعتدال زیادتر ترکیز کرده. به این خاطر در افغانستان ما 3 مدنیت بزرگ دینی را که پیهم گذاشتاندیم، در هر 3 دین ما میبینیم که همین اعتدال وجود داشته و حتی در دوره غزنوی ها ابوریحان بیرونی یکی از فیلسوفا و دانشمندای بزرگ دنیا این مسئله در او خوب تفسیر کرده و هیچ ارتباط به مسائل دینی نداشته ولی خوب تدریج شده. خصوصا در کتاب التفهیم این مسئله رو گفته که نوروز چی است. اگه با اجازهتون من یک جملهش میخوانم. میگه نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت روز نو نام کردن زیرا که پیشانی سال نو است و آنچه از پس اوست از این 5 روز همه جشن است و 6 فروردین ماه نوروز را بزرگ دارند، زیرا که خسروان بدان 5 روز حقهای خشم و گروهان بگذاردنده و حاجتها را روا کردنده. آنگاه بدین روز 6 خلوت کردنده خاصگان را و اعتقاد پارسایان اندر نوروز نخستین آن است که اول روز است از زمانه و بدو فلک آغازیدن گشتن. یعنی این مسئله را به شکل بسیار واضح صحبت کرده که تقویم باز هم سرش ترکیز کرده و یکی از بزرگترین خدمات است که ابوریحان بیرونی در این مسئله زیاد چی کرده. به این خاطر ما این روز باید زیادتر بزرگداشت کنیم و در موردش از لحاظ علمی و تاریخی زیادتر بحث کنیم. ما با دیگر مسائل کار نداریم. این که در تمام دنیا هنوز برگزار میشه بسیار خوش هستیم، ولی حداقل یک نکته باید بسیار مطرح باشه که در افغانستان باستان از این روز بسیار خوب تدلیل شده و یک دوره مدنی بوده و از این خاطر جایگاه خود داره و تاکید بر این موضوع میتونه ارزش ها و هویت های ما رو دوباره زنده بسازه. دیدگاه شما جناب منال صاحب در این قسمت شاید بهتر، یعنی شما صاحب نظر هستین که بگوین که همین کارهایی را که دانشمندای ما کردن در قسمت تقویم سازی و برج ها و ماها و بالاخره شناخت همین سیارات و حرکت های از اینا، آغاز نوروز هم گرفتن، آغاز سال نو ساختن. دیدگاه شما در این مورد چی خواهد بود جناب منال؟ په دې برخه کې هم ما مخکې عرض وکړ چې د تقویم او د وخت شمیرل د بشري فعالیت یوه ډېره مهمه برخه ده او دا د اسمان او د ځمکې د سره تړلو یو وسیله هم وه. درست. په قرآن کریم کې هم په وارو راغلي دي چې ځمکه او ورځ، شپه او ورځ د خدای آیتونه دي، ځمکه او اسمان د خدای آیتونه دي، ستوري د خدای آیتونه دي. دا په دې معنی ده چې دغه ټولو کې د خدای د قدرت مظاهر موږ وینو او په هغه شکل باید وڅېړو. دې باندې هم ډېر ټینګار شوی دی چې هغه وختونه چې خدای ټاکلي دي هغه نه بدلیدونکي دي. نو په اسلام کې هم همدغه اصلونه راخیستل شوي دي، د دې نه پخوا هم وو. زمونږ عالمان چې کوم کار کړی دی طبعا د تیرو علومو د بیا ژوندي کولو په برخه کې تاسې بیروني ته اشاره وکړله، ابن سینا په دې برخه کې کار کړی دی، فارابي په دې برخه کې کار کړی دی، نور علما عمر خیام په دې برخه کې کار کړی دی. او په دې کې راځي چې دا یو ورځ د معلوماتو هم کوو. بله. کله چې په د مسیح د میلاد نه وروسته سزار تقویم جوړ کړ نو هغه 365 ورځې د کال حساب کړی او یو ورځ هر 4 کال کې ور باندې اضافه کېدله. مثال کبیسه چې کبیسه کال تیر جوړېده. د دغه سیستم نقص دا و چې په 1500 کالو کې د دوی کال 15 ورځې وخوځېده. بله. مګر هغه تقویم چې خیام جوړ کړی و د جلالی تقویم په نامه باندې په هغې کې سیستم لږ بدل دی او په هرو 4 کالو کې یو کال کبیسه راځي، بیا د 2 دورې چې پوره شي چې په هفته کې 2 ورځې لرو، په 8مه دوره کې 5م کال کبیسه راځي. او په دغه سیستم باندې چې محاسبه شوې ده نو په 2000 کالو کې د
تقویم یو ورځ فرق کوي، یعنی د حقیقت شمیر د خیام په حساب باندې په 2000 کال کې یو ورځ فرق کوي. په داسې حال کې چې د رومي عالمانو په حساب باندې په 1500 کالو کې 1500 ورځې تغییر وکړ. نو دا هم د خلکو د علم او د دقت یه ډیره ښه بیلگه ده. همینجا یک متن از عمر خیام است در نوروزنامه. خیام امیر نوشته کرده و گفته که سبب نهادن نوروز آن بوده که چون دانستند که آفتاب را 2 دور بوده، یعنی در وقت میدانستند یکی به دور خود میچرخید، یکی به 2 دور، یکی آن 365 روز و ربع از به اول دقیقه عمل باز آید. به همان وقت هر روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن چه هر سال از مدت همه کم شود، چون یما یا جمشید این 2 را دریافت، آن روز را نوروز نهاد و جشن آیین آورد. پس از آن پادشاهان دیگر آریایی مردمان به دو اقتدا کردند. یعنی به یقین بسیار دقیقی سنجیده بود که 365 روز و دقایق، یعنی دقایق در اوجا بوده که فرمودید شما که در 7000 سال یک روز تفاوت، یعنی بسیار کم است و این بسیار تفاوت داره نسبت به ورځ چې په روم کې 350 ورځې او 6 ساعته ګڼله. بله. زمون په اوسني تقویم کې 350 ورځې 15 ساعته 48 دقیقې او 2 ثانیې ده. بله. نو تر دغه حد پورې زموږ عالمانو په دې باندې دقت کړی و. درست است، بسیار خوب است. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقی خود همچنان می‌نویسه، میگه برخی از علمای آریایی میگن سبب این که این روز را نوروز مینامند این است که در ایام تهومرث صایبه آشکار شدند و چون جمشید به پادشاهی رسید دین خود را تجدید کرد و این کار خیلی بزرگ به نظر آمد و آن روز که روز تازها بود جمشید عید گرفت. اینا این روز بسیار به هر چیز ارتباط دادن، خواستن کی را به حساب مدنی بسازن. روز طبیعی بود ولی این روز میراق توجه کارهای نجومی خود قرار دادن و تانستن که زیاد کار کنن و یکی از بزرگترین افتخارات در تاریخ نجوم و تاریخ علوم افغانستان و آریانای باستان است. جناب منال صاحب، شما این روزه حال چی میدانین؟ یعنی چی میتونین بگوین که جوانای ما، مردم ما، نسل آینده ما از نوروز چی استنباط داشته باشن، چی نماد باشه و در آینده چی باید بکنن؟ فکر کوم چې د تبدل ته ضرورت نشته. بله. نوروز کې اصل تعادل دی. بله. اعتدال دی. بله. اعتدال هغه څه دی چې هم اسلام مونږ غي تر بلی او هم انسانيت مونږ غي تر بلی. بله. نو په هر څه کې اعتدال ساتل فکر کوم چې دا به زمونږ د لپاره یو ډېر ښه الګو. بزرگترین گپ هم است که اعتدال وقتی که حفظ کنیم دیگه معنی است که ما صلح هم می داشته باشیم، ما مدنیت هم می داشته باشیم، توسعه هم به وجود می آید و بالاخره ما میتونیم صاحب یک جامعه مرفه باشیم. بله. پیامتان برای با آغاز سال 1397 برای ملت افغانستان چی خواهد بود که در همین سال چقدر خوشبینانه و چقدر مثبت، چقدر مردمی و چقدر با احساس انسانی، چقدر با عواطف و محبت ها ما حرکت کنیم تا بتونیم به معراج حقیقی زندگی اصلی برسیم؟ بیا هم فکر کوم چې هغه زمونږ د اسلامي درسونو نه بهتر درس مونږ نه لرو. درست. د خدای له رحمته هیڅ کله مه امیده کیږئ او په هر څه کې اعتدال وساتئ او په هر څه کې خدای حاضر وګڼئ. که فکر کوم که دغه درې اصله مونږ تطبیق کړو هیڅ به د بدبختۍ مخ ونه ګورو. من از تشریف آوریتان بسیار زیاد سپاسگزار هستم که در این برنامه خاص کابل نیوز شرکت کردین، برنامه خاص نوروزی و به بیننده عزیز معلومات بسیار مفید را ارائه کردین. امیدوار هستیم که شما با خانواده تان و با همکارا و جامعه افغانی که هست و حتی با جامعه بشری در صلح و رفاه و خوشبختی این سال به پایان برسانید. ان شاء الله اگر زندگی بود بار در سال آینده ما و شما میشینیم بحث جالب خود داشتیم. مننه. ان شاء الله ژوند دوام لري او راتلونکي روښانه ده. تشکر بسیار زیاد. بیننده عزیز،
این بود مصاحبه اختصاصی ما با استاد نجیب الله منلی، یکی از فرهنگی های بزرگ کشور که حاضر شدن با ما در مورد نوروز صحبت داشته باشند. تا برنامه آینده شما را به خداوند پاک و یک توانا میسپاریم. موفق و مؤید باشین.